أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى آيات نگوری إلى الذين أغكسانتا قيل لهم چویل شلغیتا کفو ایدیکم بند کئلا شنخفل واقیموا الصلاة او ودروی منزو پابندی کوي د مانځه وآتوا الزکات او ور کوي زکات فلما كتب پس هر کله چې فرض کړي شو علیهم پاغي باندې القتال جنگ کول فلار د الله کی اذا فريق ناګهانا یوډلا منهم د دوینا یخشون الناس یریږي د خلقنا کخشیت الله پشان د یری د دوی د الله نا او اشد خشیتنا بلکې زیات پیر کولو کې وقالوا اوایدی ربنا ای رب زمونگا لما کتبتا ولدی فرض کرو علینا پمونگ بانی القتالو جنگ کول لولا اخرتنا ولدی رست نکڑو مونگا الى اجل قریب نیٹی نزدیتا دا حکم د جهاد بدی لګرست را لګلې قل تور تو وایا صلی الله علیه وسلم متاع الدنیا سامان د دنیا قلیل لګ دے والآخرت او اخرت خیر دا غره دے لمن دا غچا د پارا اتقا چیریږي د الله نا ولا تظلمون او ظلم بنشي کېله پتا سبانه فتیلن معمولی غندې یا ترجمه دي سیدا ولا تظلمون او ظلم بنی شکیره پتا سبانه فتیلن په اندازا د تار د اډو کی د کجوري اينما تکونو چرت چی تاسو یدرککم را لاندې بکی تاسو لرا الموت مرګ ولو کنتم اگر کئی تاسو فی بروجن پدسی قلاگانو کی مشیدتن چاغ پخیوی مضبوطی وی ولو کنتم اگر کئی تاسو فی بروج مشیدتنا پاغ بنگلو مضبوطو کی پقلاگانو مضبوطو کی و ان تصبهم او کچر تورسی کی دویتا حسنتن سخوشالی سنعمت یقولون وائی دوی هذه دا نعمت من عند اللہ دا اللہ دا طرف ندے و ان تصبهم او کچر تورسی کی دی خلقتا سیئتن ستکلیفا یقولون وائی دا منافقان هذه دا تکلیف من عندک استاد وجن دے قل تورتوایا صلی اللہ علیہ وسلم کل دا هر یو کار من عند الله دا الله دا طرف نه دے کا خوشحالی دا او کا غم نه دا الله دا طرف نه راځي فمالی نسی چل دے ها اولئ القوم دی قوم لا یکادون چې نږدې ندی یفقهون چې پوښي حدیثا په خبره باندې فمالی نسی چل دے ها اولئ القوم دی قوم لرا لا یکادون چې نږدې ندی یفقهون چې پوښي حدیثا پس خبره باندې ما اغسو اصابکا چرسی گتا تا من حسنتین سخوشالی فمن الله نداد الله د طرف ندا وما او اغسو اصابکا چرسی گتا تا من سیئتین ستکلیفا فمن نفسکا نداد وجه د نفس تان دے وارسلناک او لګلی مونږ ته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم للناس دخلق د پار رسولا وکفا بالله او پر دی الله پاک شهیدن حاضر ناظر من یطع الرسول چاچی اطاعت کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاچی خبرو منلا د نبی علیہ السلام فقد اطاع الله نو یقینا دو خبرو منلا د الله پاک ومن تولى چاچی مخواله ولو د اطاعت د پیغمبرنا فما ارسلناک نو نیلی گلی منگتو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہم پدی خلق مانی حفیظا ساتن کے حفاظت کون کے ویقولون اوائدہ منافقان طاعتنا کار زمون خستا تابداری کول دی ویقولون اوائدہ منافقان طاعتنا کار زمون خستا تابداری کول دی فاذا برزو پس کلا چوزی دوی من عندک استاد خوانا بیتا نو جرګه کوي طائفتون یودلا منهم د دوینا غیر الذی علاوه دا خبره تقولو چې دوی ویلی وتا تا تقولو کی ضمیر یا طائفتون تراجیدین نو داغي ترجمه دقه ده فاذا برزو پس کلا چوجی دی من عندک استاد خوانا بیتا نو جرګه کوي طائفتون یودلا منهم د دوینا غیر الذی علاوه دا خبره تقولو چې دوی ویلی وتا تا
تا ته خو دی ویلو چې ستا تابعداري کو او چې بار لاړ شي نو د هغې نه خلاف جرګه کوي یا په دې تقولو کې ضمیر نبی رسول سلام تراجره د مخاطب صيغه ده بیا ترجمه داسې ده فاذا برزوا پس کلا چې وجي دوی من عندك استاد خانا بيتا طائفتون جرګه کوي وډلا منهم جدوینا غیر الذي سوا دا خبره تقولو چې تا دوی ته فرمایلی وا صلی الله علیه وسلم تا چې وته چویلو او تاسو څه فرمایلو دا غینه علاوه د نور خبرو بارکه جرګه کوي والله او الله پاک یكتبو لکی ما یبیتون جرګه جدوی دا ما مصدر شو او یا ما موصوله دی والله او الله پاک یكتبو لکی ما اغسو یبیتون چې دی جرګه کوي داغي مبارکي فاعرض عنهم نو اعراض کدینا مخوال ودینا وتوکل او اعتماد علی الله فالله باندې وتوکل اوزان اس پر الله باندې وکفا بالله او پر دی الله پاک وکیل ذمہوار افلا يتدبرون القرآن آیا ندی سوچ نہ کوي په قران کریم باندې افلا يتدبرون القرآن آیا ندی سوچ نہ کوي په قران کریم باندې ولو کان او کچرتوي دا قران کریم من عند غیر الله د طرفه د غیر الله نه لوجدوا نو خامخا مندل به دی خلق فيه په دې قران کریم کې اختلافا کثیرا ډیر اختلافا کثیرا ډیر غلطیانی و اذا جاءهم او کله چې راشي دیتا امر یو خبره من الامن د امن او الخوف یاد یری اذاعوا نو خورید منافقان به غیلرا ولو ردوه او کچرته واپس کړي وي دی دا خبره ال رسول صلی الله علیه وسلم تا و الى اول الامر او په تا منهم د خلقنا لعلمه نو خامخا په شوه به په حقیقت د دې الذين اغکسان یستنبتونه چې تحقیق کوي د دې خبره منهم د دوینا ولولا فضل الله او کچرته فضل نوې د الله پاک علیکم پتا سبحانه ورحمته او رحمت د الله نوې لتبعتم خامخا تابعداري وکړي وي تاسو الشیطان د شیطان الا قليلا مگر لګو بنوي کړي فقاتل پس جنگ کوا صلی الله علیه وسلم فی سبیل الله پلار د الله کی لا تکلفو نیجی موار کړي شوی ته الا نفسک مگر د خپل ځان وحرج المؤمنین او تیزی ور کوا مؤمنانو ته په قتال باندې اس الله امید دی چې الله پاک ان یکفا بن کی باس الذین کفروا جنگ د کافرانو والله او الله پاک اشد باسنا سخت دی په جنگ کې او اشد تنکیرا او سخت په عذاب ور کولو کې من یشفع چا چې سفارش کو شفاعتا حسنتا سفارش خستا یکون نو ویبا له د پار نصیب برخه د ثواب منها داغي سفارش د وجنا ومن یشفع چا چې سفارش کو شفاعتا سیئتا سفارش بد یکل له نو ویبا د پارا کفلن بوج منها د دې شفاعت د وجنا کفلن پیټه د ګنا منها د دې شفاعت د وجنا وکان الله او دی الله پاک علی کل شیء پارشید باندې موقیتن قدرت والا اذا حییتم او کلا چې سلام کړی شي تاسو ته بتحیه په سلام کول سره فحیوا نو سلام کوي به احسنا په خيسته الفاظ سره منها داغینا څوک درته سلام کی السلام علیکم نو اغه ته د دین زیاتی جواب ورکا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو دې ته زیاتی وي او دا احسن دی او ردوها یا جواب ورکا داغي پشانو چا د سلام کو کم از کم اقوم جواب ورکا ان الله یقینا الله پاک کان علی کل شیء دے په هر شی باندې حسیب حساب کوونکې الله لا اله نشتره حقدار د بندګۍ الا هو سوا داغنا یجمعنکم خامخا راجم وکي الله پاک تاسو الی یوم القیامت فورز د قیامت لا ریب فیه چې نشتره چشک پاغ ورس کې ومن اصدق او سوق ډیر رښتونه من الله د الله نه حدیثا په خبرو کې